پارٹی نو منتخب صدر اور سابق امیدوار قومی اسمبلی حاجی سدید الرحمان موجود تھے. دسروا شانگلہ کو موجودہ سیاسی حالاتوں اور کم انٹرا پارٹی الیکشن کی شہری دے حوالے سے خبر رکھو. سدید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا پسند خیر ایسے من تقریباً الیکشن عوامی دی اوشو این پی الیکشن دسیو چھے اس من آزے کے موجود نو دغنو چھے آیا مقابلہ کے سوکو یا نو یا سو بیا صدا سے دغر اغلی چھے لکا فلانے مقابلہ کی ہو اس نو سیاسی جماعتوں کی دی اغو نامزدگی آئی نو د این پی دغه راته بیان کې د شانګلې په حوالې سره چې لکه تاسو خپل الیکشن په څه طریقه باندې وکړ او د هغې څه نتایج تاسو ته بسم الله الرحمن الرحیم او په حیثیت صدر به تاسو د پارټۍ مخکې بوتلو شو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول مخکې د شانګلہ د سکرپټو عہدیدارانو ډېر مشکور یم. دا زموږ صرف تاسو ډېر مننه کوم تاسو مو ټایم راکړو. بالکل جی دا شانگلہ انٹر پارٹی الیکشن په حوالې سره سوال وکړو. عوامی نیشنل پارٹی یو جمهوري پارټي ده او په ضلع شانګلہ کې عوامی نیشنل پارټي یو قوت لري او په عوامی نیشنل پارټي ضلع شانګلہ کې د ډېر ګرانو او عزتمن مشران دي په دې کې ډېر قابل خلک دي په دې کې. موږ سره وکیلان شته، موږ سره ډاکټران شته، موږ سره پوهان شته، موږ سره ډېر قابل خلک دي په دې پارټۍ کې او دا د پارټۍ د ملګرتیا د ورورولۍ یو حسن هم دی چې کله هم انټر پارټي الیکشن کېږي تاسو وګورئ نو په ټولې صوبه کې د عوامی پارټۍ په هر ډسټرکټ کې چې کوم دی نو هغه باقاعده مقابلې شوي دا باقاعده په دې بنیاد نه چې یو کس د یو کس بدې شي مقابله هغه له دې شکست او دا مقابله په دې بنیاد ده چې زه د پارټۍ خدمت د بل نه زیات کولو کوشش کوم کولی شم. مطلب دا چې کوم جمهوري عمل یا د جمهوریت خبره مونږ کوو چې موږ د خپلې پارټۍ نه په پارټۍ کې دننه چې کوم دی نو دا الیکشن چې دا یو جمهوري لار ده، جمهوري طرفدار دی. دا په صوبه کې هم کېږي، دا په مرکز کې هم کېږي، دا په ضلع کې هم شوی دی. دې نه سره دا مطلب نه دی اخیستل چې پارټي کې خدای مکه تقسیمه ده بیا په ګروپ شکل اختیار کړی دا یو پارټي ده یو ورورولي ده یو ملګرتیا ده او دې لپاره چې کوم دی نو انشاءالله تعالی د پارټۍ ټول کارکوونانو او ادارانو ډېر مشکور یم چې زه د دې د صدارت په حیثیت باندې وټاکلم او زه به کوشش دا کوم چې د عوامی پارټۍ د صدر په حیثیت د عوامی پارټۍ مخ په وړاندې بوځم. ټول هغه ملګري چې کوم په دې انټر پارټي الیکشن کې ګیلهمن دي، شکوې لري، هغو خواله لاړ شم، هغو ځای ته لاړ شم، هغو په دې خبره پارټۍ دننه چې په دې خبره متفق وو دا جمهوري لار وه او کیسه ختمه شوه. انشاءالله تعالی پارټۍ پرمختګ لپاره به کوشش کوم، بشري کمه کوم. دا یوازې زما ذمهواري نه جوړېږي، دا یوازې زه دا بوج نه شم وړلی. هغه ټول ملګري ځان سره یو ځای چلوم انشاءالله پارټۍ کې دننه او پارټي نیشنل پارټي چې کوم دا په شانګلہ کې مضبوط قوت دی او ظاهري خبره چې کوم پارټي مضبوطه وي نو کېدل چې کوم دی نو بیا الیکشن باندې بیا حاصله تاسو نورو پارټو په حوالې سره وګورئ. اوس د موسندي هم دغه روان دی انټر پارټي الیکشن په حوالې سره زمونږ کې یو سلیکشن روان دی او بهر یو مسل ځي او هلته کې سلیکشن کوي او خبره ختموي. زموږ باقاعده پراپر فارم سازي شوې ده. هغه فارم سازي د یو ریسپانسل ساتي نه، د یو مقصد ساتي نه، د تحصیل ساتي نه، د ذهنیت راغله همدغه ځینې په وړاندې صوبې ته ورځي او صوبه بیا مخ وړاندې مرکز چې ده نه تنظیم ورسي انشاءالله. او جی صاحب تاسو خو ډسټرکټ کونسل کې اپوزیشن لیډر هم پاتې شوي که نه بیا دا دغه چې زموږ ډسټرکټ ناظم صاحب باد شانګلہ د کورونو اجرا او پلان او پلان او پلان نو که دا پیسې د دې غریب عوام د شانګلې په مسایلو په کنډو کړمو باندې لګېدلی وې نو د باب شانګلہ خو چې زما څومره خیال دی موږ ته دونه ضرورت نشته څومره چې موږ ته د اوبو دی، څومره چې موږ ته د هسپتال دی، څومره چې موږ ته د سکول دی، څومره چې موږ ته د لارې کوڅې دی. بالکل یې په ډسټرکټ کونسل کې ما 3 کاله تېر کړي دي چې اپوزیشن لیډر هم همیشه دا خبره کړله چې فنډ کته دا ماشاءالله هغه ډېر زیات راځي او هر کال 28 کروڑ 30 کروڑ راځي. ته کېنه ته ضلع کونسل کې مشاورت سره دا فنډ استعمال کړه، یو فرد واحد لمه ورکوه
د شانګلې د خلکو بهبود لپاره د شانګلې د خلکو د مسایل ختمولو لپاره فنډ استعمال کړ موږ تاسو سره هغه چې کوم فنډ تقسیم به کېدو هغه ټول بندربان به کېدو موږ همیشه هغې سره اختلاف کړی دی او زه حیران یم چې تر اوسه پورې دلته بابې شغله نه وایه ده تر اوسه پورې دلته نور ګاډی وګړه چې کیسر نه وایه او ضرورت ښه خبره هغه هم پکار ده خو ته خپل هغه خلکو ته بنیادي سهولیت پرووایډ کړه هغې نه وروسته که تا ته بنیادي سهولیت او ته یو علاقه کې ترې کار کوې نو ښه خبره ده ستا اوس هم ستا مین روډونه چې کوم دي هغه د سلایډینګ متاثره دي ستا هم چې څوک هم چې د سلایډینګ متاثره دي ستا مین روډ متاثره دي دا مریض په میلونو په کټ کې خلک پوره دره چې راوړي کوم د هغه روډ نه متاثره ده هغه روډ هلته کې نشته روډ کچېرې ستا لنګ روډونو سهالت دي ستا په علاقو کې د پاکو اوبو څښلو نظام نشته د هغې لپاره ریسورسز مقایم ده ته هغه نه دي کور کړي او هغې کور کولو نه په علاوه تلې جای کله بابې شانګل هم یاد دی کله دغه یاد دی چې دا ګډه وجره ده کله وایي چې نه دا فلانې هاسپټل کې 1 روپۍ ورکوي دا خو صوبایي ګورنمنټ دغه دی پکار چې هغوی د 2 کروڑ هسپتالونه جوړېږي پکار ده هغوی بهترین سهولت صحت لپاره صوبایي حکومت ورکړي ستا وس کې دا نه ده 2 کروڑ ته یو بلډینګ جوړولی شي هغې دلته فیسیلیټیز نه شي پرووایډ کولی ته که جرګه حال جوړوې که ته هر څه کوې وکړه نو د هغې نه مخکې خلکو ته چې کوم بنیادي سهولیات دی هغه پرووایډ حاجي صاحب چې تاسو اقتدار کې راشئ نو د شانګلې کومې محرومیانې دي کوم دغه دي چې هغه ستاسو په نظر کې دي او هغه به تاسو په ترجیحي بنیادونو باندې حل کوئ بالکل د الله پاک وسرات او قوم نو باندې اعتماد مخکې کړی دی بھرپور الله سره دی او الله اختیار راکړو نو شانګلې انفراسټرکچر چې کوم دی هغه به تباه د شانګلې ایم پی ای هم ده نو آیا په دې باره کې ستاسو څه خیال دی چې دا اقدامات چې هغه کم کوي نو دا د شانګلې د عوامو سره ظلم نه دی بالکل دې شوکت موږ مشترکه تور باندې هغه سپورټ کړو او دې لپاره سپورټ کړو شانګلې کې ترقۍ په حواله سره چې کوم ضروري کارونه دي هغه کوي اوس شوکت مثال د صوبایي سپورټس پرسن هم دی ترجمان هم دی او په صوبه کې ښه اختیار ورسره وشته مثال هغه شانګلې ته ښه نه ګوري او شانګلې کې خپل حاضري یقیني کوي نه او شانګلې ترقۍ سوچ نه کوي نو دا خو شانګلې ده او شانګلې عوام دی او د هغې تپوس لپاره ټایم شته تپوس ورته خلک کوي او که زما امید دی چې انشاءالله شوکت به داسې کار نه کوي ولې چې شوکت باندې خلکو اعتماد کړی دی او د دې وخت کې د ټولو شانګلې خلکو چې کوم دی سترګې چې کوم دي نظر چې کوم دی هغه په شوکت باندې دی هغې وجه را شوکت یو اهم پوسټ باندې ناست دی د صوبې ترجمان هم دی اختیار ورسره وشته د کرپشن په حوالې به زه یو سوال تپوس کوم په موجوده حالات کې کله د پی ټي آی ګورنمنټ راغلی دی نو دلته په شانګلې کې کرپشن ډېر زیات شوی دی او د هغې مین ریزن دا دی چې لکه داسې محسوس کېږي چې په شانګلې کې اډو حکومتي رایټ نشته راغلی او د هغې ځینې مثال هغه دا دی چې دا اکاؤنټ افیس دی زموږ د پرنسپل په خوا کې دی خو لہٰذا په دې کې چې کوم بندربان کېږي یا په سی این ډبلیو کې کېږي یا په دې نورو محکمو کې کېږي نو دې باره کې ستاسو خپله څه بالکل یہ کرپشن یقین یو ناسور دی او هغه ضلع کې او د صوبه کې او په ملک کې ټول وطن کې نو هغه یو ناسور دی د کرپشن خلاف خو د پی ټي آی حکومت خپلې نارې هم وي نو کرپشن ختمول موږ د کرپشن مخنیوی کوو نو که ستاسو د پرېزیډنټ مخکې د هغه افیس کې اکاؤنټ افیس کې کرپشن روان دی تاسو پرې اکثر اخبارونو کې هم ورکوئ صوبه حکومت په هغې باندې اکشن نه اخلي دا یقینا د افسوس خبره هم ده او پکار ده چې هغه په دې اکشن واخلي هر ځای کې چې د دې اکاؤنټ افسر کې افیس کې او د هغه کرپشن سی این ډبلیو کې ډي سي افیس هر ځای کې چې او د هغې مخنیوی ونه شي دا به شانګلې سره تاسو موجوده صوبایي او فیډرل ګورنمنټ نه د شانګلې د سیاحت په حوالې سره څه مطالبه کوي ولې چې زموږ شانګلې ډېره زیاته پاسمانده ده موږ سره نور داسې څه فیکټري کارخانه دلته نشته او بېروزګاري حالات زموږ دا دي چې زموږ یو ماشوم بچي هغه اتم لسم جماعت پاس کړي نو هغه الریډي کول ماین راځي او بیا د هغه واپسي ډېر کم خلک دي چې هغه راځي دلته او هغې لاش راځي لکه نو د حکومت نه څه مطالبه کوي زما د صوبایي حکومت نه او سپیشلي د چیف منسټر صاحب محمود خان نه دا په زور مطالبه کومه چې شانګله یو ډېره ښکلې یو حسینه ضلع ده یو ښکلې ضلع ده
او په دې کې صحت دپاره ډېر کارونه چې کوم دي هغه تاسو کولی شئ او بل شکر الحمدلله چې چیف منسټر چې کوم دي هغه زموږ اجسم ضلع د سوات سره تعلق لرونکي دي هغه ته هم د دې خبرې احساس کوي چې شانګلې یو ښکلې ضلع ده او په دې کې صحت دپاره چې نو داسې ګامونه پورته کړي چې دلته کې صحت عام شي دلته زموږ بېروزګاره خلک چې کوم دي په روزګار په سلسله کې کویلې په کارونو رنګونو کې آیا روزمري او موږ د هغو لاشونو سره د هغو روزګار لپاره یو مواقع چې کوم دي هغه کارونه آخري سوال جی هغه دا دی چې لکه د شانګلې عوامو ته په حیثیت د یو سیاسي پیغام ورکول غواړي چې د شانګلې عوامو له څه کول پکار دي بالکل جی شانګلې عوام ته زما دا پیغام دی چې شانګلې عوام همیشه چې کومه دی داسې سوچ لرلی چې هغه صرف ذاتي سوچ لرلی زما شانګلې عوام ته دا اپیل دی چې ذاتي سوچ نه بالاتر ذاتي مفاداتو نه بالاتر د زندې دپاره چې کوم دی سوچ پکار دی موږ او ځان له هغه کسان منتخب کول پکار دي چې سبا ستاسو خدمت کوي او ستاسو د قوم سره شانه بشانه ولاړ او د قوم سوچ یې پکې د دې ضلعي سوچ ترقۍ سوچ یې پکې او انشاءالله تعالی شانګلې قوم انشاءالله کوشش هم دی او امید هم کوم چې شانګلې قوم چې کوم دی هغه به مستقبل کې ډېرې یو اهمې فیصلې هم کوي او هغه فیصلې به کوي چې شانګلې د ولس د شانګلې ترقي او سوچ تاسو ډېره مننه ډېره شکریه انشاءالله آینده به هم داسې